ماله چې خښم راسي وایم چې دا زموږ انفروش دی غل دی بې ایمانه دی بې غیرته بیا تا د خپلې لور چوکیدار ولې جوړ کړی بیا تا د خپلې ماینې چوکیدار ولې جوړ کړی ستا د کور چوکیدار زه یم بیا زه نه یم غل او چې حق غواړم بیا زه غل یم بیا زه هیروین فروش یم زه فلانه یم دا نومونه بدلول غواړي عزیزان دا نومونه زموږ په اتحاد او اتفاق بدلېږي لاس وله ورکړه لاس وله ورکړې عزیزانو هېڅوک دا خلک دا موږ خلک دا خدای دې نه درکړي دا موږ خلک داسې سره دغه شو داسې موږ سم تنظیم جوړ کړو لاس وله ورکړو دا د دنیا یو لښکر یې نشي ماتولی پیغمبر د خدای چې د خپلو تربرو سره اوله بدي کوله ګرد لښکر یې 314 کسه دا د ده لومړی کشوبګیر و چې لاس یې وله واچوه 314 کسه دا په زرګونو خلک یوازې دا نه دي د غونې نور هم دي د غونې نور هم دي د غونې نور هم دي دا راټولول غواړي عزیزان دا راټولول غواړي منظم کول غواړي او انشاءالله اوس یې وخت راغلی دی اوس یې وخت راغلی دی که خدای کول پښتانه شاوخوا ګوري چار چاته حق ورکول کېږي د ما سره دا اوس دلته موږ کارونه کوو عزیزانو دا زموږ عزیزانو زموږ د رزق لارې خلک ما ته لمونځ کاوه د زیارتوال تقریر مې اورېد زموږ د رزق لارې خلک بندوي د رزق لارې پاکستان وړمه ورځ دغه سره جنګ وکړ د هندوستان سره تاسې اوس ورسئ نن ورسئ اوس ورسئ د لاهوره څخه تر واګا پورې یو زنجیر نشته بدي سره کړې ده مړې سره وکړه جازونه سره رایله کړه د واګا څخه تر لاهوره پورې یو زنجیر نشته دښمن دې هغه بولي او د لس کلابې زما ته تړي نه د کمردین پر لار ما پرېږدې نه مې د ګوملې پر لار پرېږدې نه مې د وزیرستان پر لار پرېږدې نه مې د چمن پر لار پرېږدې نه مې په انګور اډه کې پرېږدې زه خیرات نه غواړم راسه کسټم هاوسونه جوړ کړه کمردین په خوله کې هم جوړ کړه په انګور اډه کې هم جوړ کړه په بیرمل کې هم جوړ کړه په ګومله کې هم جوړ کړه په چمن کې هم جوړ کړه په توبه کې هم جوړ کړه د ما څخه ټکس واخله زه یې له دوبۍ راوړم په ټکس یې راوړم پاکستان له بیا په ما کار نه لرو پارون په لاهور کې یار دوی بې ایمانانو پیسې چې راخیستې راواچې یار پیسې چې راخیستې دي د ایران شیدې د ایران چاکلیټ د فلاني ځای جوز د فلاني ځای دغه بلاولی سوپاری پرون یې په لاهور کې حملې پر کړي دي د کراو د عرباو مالونه یې ژنوړي موږ دې ته مه مجبوروئ وسړی موږ دې ته مه مجبوروئ دا واته لارې زموږ په لاس کې دي په خدای که بیا په هوا کې به راسه تېر شي په هوا کې وله که راسه تېر شي بیا په ډبرو ځلوو بس زه پر دا خپله لار کار کوم پر بله خوا یې کیسه کوم کوچه ژوب داسې پر دغه مخ پېښور درا ځای پورې هلته د رای خیبر خوله دلته د چمن خوله خو ته به پر ما راځې زه نه درځم بلوڅ ماما لګیا دی یو ځای انسانان دي الله لوا بل ځای سړي وژنو عزیزانو دا ګټې خبرې جرګې کوو زه لګیا یم مې څه د کلمې مې غوړې دي خلک مې ښه ساتي بې څه د ښه ډوډۍ راکوي مخه مې کړې ده چې اختر تېر شو بیا مخه کوم پر دغه مخ د دې خوا راځم بیا به راوګرځو انشاءالله عزیزانو خبره د کام ده سره کښېنو به موږ لیوني نه یو ته چې هر څوک د هرې پارټۍ و خدای ته وګوره او قرآن ته وګوره د موږ سره خپل عقل شریک یو خبره باندې په ته پوهېږي په بله به زه پوهېږم په بله به یو ساکار پوهېږي په بله به یو ډاکټر پوهېږي په بله به یو انجینر پوهېږي دا به کښېږدو اوس خو شکر دی موږ بې حسابه مدرسې لرو په سوو په زرو علما لرو په سوو په زرو پي ایچ ډیان د یونیورسټیان لرو ډېر زورور عالمان خلک لرو ښه بریالي جرګماران لرو د سوټي خلک مه ټوله سوټي په دې سوټۍ اخري خبره سوټي څه په کار نه خبره دا ده ما سره به کښېنې د ما سره به سر خلاص موږ مجبوره یو موږ اخر مجبوره یو موږ به د دنیا عدالت له ځو موږ به اخر د دنیا عدالت له ځو افغانان یې په مخه کړي ته ووځه
څنګه ووځم چې راغلی یم تا خپل ته خالد بن ولید یې دا مهاجر نه دي دا مجاهدین دي که دوې ښځې لرئ یوه ورېله کوي شیده یې وکړي که خور لرئ دغسې یې ورکړه که پیسې لرئ دغسې یې ورکړه نن بیا څه بده پېښه شوه کډې بار کړه چیش مې بار کړه دا د دنیا قانون دی عزیزانو دا د دنیا قانون دی او موږ مجبوره یو که د پاکستان خلک سر نه خلاصي موږ د پاکستان حکمرانانو ته وایو چې مهرباني وکړئ هغه افغانان چې دلته زیږېدلي دي دا په زرو په لکو دي په زرو په لکو دلته زیږېدلي دي دلته یې سکولونه ویلي دي دلته یې مدرسې ویلي دي دلته یې شپاړس اتلس جوماته ویلي دي دا په زرګونو خلک دي دا نه افغانستان لیدلی دي که دغسې یو وار ورغلی وي دلته اوسېدلی دي دلته کښېنلی لوی سوی دي دا حق لري چې ته شناختي کارت ورکړي د نواز شریف شپې وې عزیزانو نواز شریف کمیټۍ جوړه کړه موږ ګډ پکښې عمران خان هم پکښې و فضل الرحمن صاحب هم پکښې و جماعت اسلامي والا سراج الله هم پکښې و لیاقت دا هم پکښې و د ایم کیو ایم د ګردو پارټیانو مشران زما خیال اسفندیار هم راسره و موږ ګردو دا ولیکل چې وروره کم سړی دلته پیدا سوی دی هغه د شناختي کارت ورکړه بیا عزیزانو دې د افغانستان خلکو زموږ د خویندو سره ودونه کړي دي ما لور ورکړې ده چا وريره ورکړې ده چا خور ورکړې ده چا سرله ورکړې ده هغه غریب څه ګناه کړې ته دی په مخ اخې دا زموږ په زړو ښځې دا غریبان مې د کوره ځي د دنیا قانون دا نه دی موږ اخر مجبور یو موږ به د جهان عدالت لټو په دنیا کې قانون دا دی په دنیا کې قانون دا دی چې کم سړی پر کم مځکه وزېږېدی دی د هغه ځای اوسېدونکی چې کم سړی پر کم ځای وزېږېدی دا د هغه ځای قانون اوسېدونکی فرانسیسیان انګریزان امریکا روسیان هغه ټول خلک چې د دوی د ښځو سره ودونه وکړي هغو ته د خپل قام شناختي کارت ورکړي نو عزیزانو دا خبرې ګردي پښتونخوا میلان پارټۍ ته ولاړې نه دي ګران دا د پټې د شهیدانو خبرو کاغذ یې وختي خبره کړې دا عزیزانو د قام وروره موږ دا بې حسابه نه یو تیاره ده چې خپلې جرګې وکړو بیا به خلکو سره حساب وکړو چې زما بچیان پر څه شي وژني پښتانه په وطن کې بلوڅ په وطن کې عمر پر دوې خبرې دي بس یا به څوک ستا په کور نه وتلی بیا زه بې معاف مرګ ستا یا به څوک ستا نازولي بې وژلي یا به نه کوي بیا یې مرګ شته ته دا بچیان پر څه شي وژني دا وطنونه عزیزانو نن دا وطن ستا وطن عزیزانو افغان وطن پښتون وطن زه چې تراله یې واخه بیا راځه داسې بیا تر افغانستان نه کیپیا چې پکې واچو کینا چې تر کوملي تر دې ځایه پورې عزیزانو دا د دنیا جهان د هر د دنیا جهان د خزانو ډک دوی یو اداره جوړه کړې ده پاکستان جوړه کړې هغه مطلب ته په دغه کې دا غیر عالمي ده وروره موږ سره په دې مه کوو دا غرض مالکان لري پر یوه یوه شرنګ پر یوه یوه جرګه پر یوه یوه ماښۍ پر یوه یوه سرساند موږ تر ورو ځله وژلي دي پر یوه یو څه را روان شوی وایي دلته دغه دي سره زر دي نو بیا څه به وکړم بیا موږ د ایم اف قرضدار یو ستا د کلي سره زر موږ وړو موږ ځان د دغه خلاصوو د پور خود یې خلاص کړه تا د آی ایم اف څه په کرونا ونه نو 90,000 عربه کلدار یې د پور اخیستی وروره یا ته راوښیه یا به ایم اف ته موږ خواستو چې ایم اف د تاسې چې کومې پیسې پاکستان له الله اخیستې دي چې زما په کلي په وطن کې هر څوک خرڅ کړي دي یو په دوه به درکړه او که تا اخیستې دي په خپله دي چې خدای مال څه بلایې په کړي دي اوس یې زما په سرو زرو غاړه باسې او پښتانه ښځې وایي غرت پیسې تا وخوړې زما په پټرولو زما په سرو خود پاکستان دی راسه نیشتمن یې راسه په دې غرو کې که خدای پاک سره زر پیدا کړي دي که کروم دی
د سره زر لا ګران شیان د نو ستا په غرو کې ستا په دا خلا کې استعمالېږي راسه راومې باسو موږ وطن سره بېشلی دی یو لویشم بېشلی په دې کونډې خبرې د هر یې یا احمدشاه بابا بېش کړی دی په پېښور کې شیخ نلي کړی دی بیا موږ خپله په هیلو په خیلو سره بېشلي دي زیارت الله پاک څه نعمتونه پیدا کړي موږ خالي دا ګناه کوو او دا خوندوره ګناه دا خامخا کوو زیارت د خلکو ګومله د ګوملې د خلکو خراسان د خلکو توی د دوترنوی پلانی خراسان د کاکړو پلانی علاقه د فلاني ده دارنګه راسه د ما سره کښېنه یو څه حصه زما دا کښېږده په سل کې 15 په سل کې 10 زه به هم دا لوږې سپږې پر کرارې کړم او که دا یي چې ته زما وطن لوټې زما د وطن مسافر به په دوبۍ په دغه کې په سرو ګرمۍ کې اوسي ځوانې ښځې به د مسافرو په دغه شمېر سره کېږي دا نه د اسلام لاره ده نه د مسلمانۍ لاره ده نه د پښتو لاره موږ ته یې درخواست کوو که څوک زموږ سره پر قرآن حساب کوي قرآن موږ منو زموږ قانون دی قرآن موږ د حق پیروان علماو ته به قرآنونه په لاس ورکړو سیاسي ته به په لاس ورکړو چې مولوي صاحب ورسه د پښتانه حق د خدای په رڼا کې د خدای د لارې په رڼا کې راجلا که په یونیورسټیانو په وکیلانو که یې وکیلانو ته بخوا څوک 90,000 دي که 100,000 وکیلان دي د پښتونخوا وطن تور کوټونه به وردغه کړو کتابونه به په لاس ورکړو چې د پښتانه حق راجلا که په جرګه راسره که یې گجان مبادین و غلجای دورانای توقی ترکی اندر مسافر گرد به درس سره کشیبونو حساب سرو او که دا گردی نکیلی و نیساوی پا زوری دغه که نو زور بیا گرانه خبر ده زور خبره بیا زنده دغه مشوره وکم